جی ملګرو دا د غنمو لو شروع دی چونکې دا غنم هغه اندازې ته لا نه دي رسېدلي لږ شان نو ورکې شته خو د ګورنمنټ د طرف نه چې دغه اوازه ده چې بارانونه به یې ډېر زیات او تر اووم تاریخه پورې نو بیا یو ورځ دوه کې دا غله راتلو واله ده نو د دې ده چونکې پلې تیار دی د دې نو پلې به زه تاسو سره شریک کړم دا پلې د دې تیار دی تقریبا زیات تر دا وګورئ دا پلې تیار دی نو دې کې غنم وي نو دا غنم بیا چې باران ماران ووایي نو دا غنم دانه لاندې پریوځي نو دا بیا زمیندار ته ډېر زیات نقصان وي او زمیندار چې کوم دي هغه یې صرف دې ته کتنه ده چې لکه دا غله راشي او موږ پرې خپل ستونزې هوارې کړو یقینا چې د دې پټو په سر باندې ډېرې زیاتې قرضې مرضې یې اخیستي او چونکې اوړه ډېر ګران دي او حالت خو تاسو ته پته ده چې ورځ ته ورځ نور هم ګرانېږي د غریب سړي دپاره نو دغه څه خبرې وې ما وی چې زه د تاسو سره شریک کړم لایف چونکې زمونږ خپله د زمیندارۍ کور دی د زمیندار زوی ما نو دې خبرو سره مونږ تیر شوي او تیریږو پاکستان کې نن سبا داسې حالت دی چې اپر او میډل او لوور سټینډرډ به لکه درمیانه او یا ډېر اوچت یا ښکته به هغه درمیانه ته تقریبا ختم شوی دی بس اوس ښکته پوزیشن دی یا خلک ښه ټیک ټاک ماړه دي او یا ښه اوږي دي نو دا اوږې طبقه چې کومه ده دا خواره طبقه چې کومه ده دا زیاته ده غریبه طبقه زیاته ده خانان خلک دا ډېر زیات کم دي نو دی دغه تګ و دو کوي د خپل دغه دپاره پچې دا واله د خپل دغه دپاره د کورنۍ دپاره نو زما خواست دغه دی ګورنمنټ ته چې چونکې ډېر زیات لږ وخت دی او تاسو د بار بار آګاهي ورکوئ بار بار د دغه دپاره وایي چې یاره چونکې دغه دی بارانونه را روان دي تر 9 تاریخه پورې به بارانونه نو دا زمیندار چې کوم دي دا مختلف ستونزو سره ښکار دي لکه ما خو تاسو ته ووایي چې د دې په دې دروزه کې اوس هم لږ نو شته ځکه چې دا وګورئ د دې دا دروزه داسې ده دې کې نو شته دا چې دغه نی دا کړس کوي دا ماتیږي او چونکې پلې تیار دی نو دې نه پس لکه باران دا خرابوي دا پلې باران خرابوي او دې نه دا دانې غورځېږي نو دوی ته چونکې دلته اوس دا وراره لګیا دی دا ماشوم لګیا دی یوازې دې پټي ته لګیا دی نو پکار دا ده چې د ګورنمنټ طرف نه ګورنمنټ نه زه دغه غوښتنه کوم چې دې غریبانانو زمیندارانو له دې لکه ټیکټرې ورکړي شي چې لکه د دوی له دا غنم کټایي دی وکړي او بیا د هغې نه پس د دوی تریشرې په وخت باندې وشي چې دوی د دې بارانونو د دغه نه ستونزو نه بچ شي او دوی دا غله په خیر خوشحالو سره خپل کور ته یوسي په دې کې صرف غله هم نه ده دې کې د دوی د څاروو دپاره چونکې دا بوس دی وکاږي او بیا بوساړې تړي نو دغه شیزونه هم تړلي دي په هغې باندې دی چونکې د زمیندارۍ کور وي نو هغې کې مال حال هم وي نو دغه میخې غواګانې په دې باندې ساتي او کله چې باد باران وي نو د دې نه ورته ګوتاوه کوي نو ګورنمنټ ته زه دا وایم چې په هره سیمه کې وي دغه زمیندار د هغې دې مرسته وکړی شي او هغې له دې ټیکټرې پرووایډ کړي شي چې مشینونه دې راوړی شي چې هغه کټینګ وکړي باقاعده او بیا د دې تریشرې وشي هیله لرم چې زما دغې خبرو سره به تاسو اتفاق کوئ دا به اپریشیټ کوئ او انشاءالله زمونږ نه صرف په دې سیمه بلکې پاکستان کې چې کم ځای کې هم داسې ستونزې وي نو مالیار به هلته حاضر وي ډېره مننه په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ مالیار لایک کوئ سبسکرایب یې کوئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ ډېره مننه رحمان رحیم سلامونه احترامات عبید ګمریانی یم سلامونه مې واخلئ چونکې زه زما والد صاحب زمیندار او زه د یو زمیندار زوی یم او کله هم چې د غلې د کټ کېدو وخت راشي نو زمیندار دې ته کتنه وي ټول کال چې لکه ما دا غله کرلې دی او دا به ماله فایده راکوي او نن سبا چې څنګه په شمګل کاکا وایي چې لکه ډېره ګرانه هم ده او د هغې جی جی اوس په شپږ نیم زره دی جی جی بالکل دوی نه تپوسونه کوو لکه چونکې مشران هم زموږ صف کې ډېر کم پاتې دي الله دې ډېر ژوند ورکړي د دوی تعلق تبلیغ حوالې سره دی ما ورته درخواست وکړو چې لکه زموږ نوې کل نه هغه خبرې ایرې دي چې تاسو به څنګه غوبلې کولې تاسو به څنګه غنم ریبل تاسو به څومره مینه محبت وه نو هغه دوی نه تپوسونه کوو د مالیار د پاڼې سره ړومبې خو ورته سلام کوم السلام علیکم السلام علیکم خاجي دا راته ووایي په شمګل کاکا او
ستاسو ټایم کې غوبل څه طریقه وه؟ تاسو به غنم ریبل، هغه به بیا څنګه دغه کول، د هغې نه به غنم څنګه ویستل، میچنې به کېدې، د هغې نه به ناششتې وتې، د ټولو خلکو په ور کې حصه وه. نن سبا خبره ځانځاني ده، تاسو څنګه؟ نن سبا یې سم نشته. هغه به غوبل کېدو، د خور ورور به راغونډه کا کوڅو کې خویندې میندې به راغونډه، نن غوبل دی، چپې به وي، بیا به تاوېدو، غاښی به ورسره غاښه باندې به غوبل راغونډولو، ویشتو به بیا به یې کولو، بیا به ګونډي مالونه کور په خرو یا په موږ په خرو اکثر کړی اخري نه یو ما ګونډي مال راغونډولې، بیا به هغه رشه جوړه شوه، بیا به رشې والوي، زما او تا او بل چې یاره وړوله به دانې ورکوو، مازدیګر به رشه الو چې وړو دانې وشو، دانې ډېرې وي او جوړه به ډکه شوه، ماشومانه به بیا به رالوي، پلاکې به رشالي، هغه له ورځمه ټوله. اوس دومره دانې شته چې چرګې وخوري، دومره دانې شته چې استعمال یې کړي، وانه به 2 جریبه جواره مونږ 2 جریبه جواره او غوانو خوړه که غوی پل نه وي ځکه مڼه نشته. اوس د مڼې وږی ته نشي خوړی، د مڼې وږی هلکه راشي وږی ډېر جواره وشه، وږي وشه ماشومان له هغه خلک شته، نه هغه جوار شته، نه هغه فصل شته، بس ځان ځاني او مڼې تړي ورشي اوبه رخېږي او ښځه کوزېږي نه، هر سړی په ځان دی. او بله خبره، هغه ټایم کې خو ورورولي هم ډېره ښه وه که نه؟ ما ته څه ووایې ورورولي وه، اوس خپل رور نشته، پیسې پسې رور ځي او رور غورځئ، پیسه دې ورو غورځئ هر ځای کې، طلاقونه خوري، قسمونه خوري، هغه د دې خلکو پیسه نه وه، دونه پیسه نه وه، په 100 روپۍ 50 روپۍ من غنم وو، اوس په څو دي؟ اوس په 6,000 په 6,000 په 6,000 میلاوېږي، هغه غنم نشته، جوار نشته. او معلوم کې دانې پاکې شو، رشمېل به یې جوړ کړی، باید بار والوزول او غاښی به ورکړی په کټ کې، پوزې به هلکه زه ورته ما نه هوا لاړه، د حاصله به چې راوړه منډه به یې کړه. په میاشتو میاشتو دقیقې وایي کې به دونه برکت و، دونه چې زه دا څه وایم، هر څه ډېر ډېر او چې هغه مخلوق لاړلو هر څه لاړو. ښه دا اوس لکه غله تقریبا تیاره ده که نه؟ کور کې زیات کور کې که نه چې ما زمینداري کوله، ما جوړ دی یاسر سره پېژنې، هغې وی پلار خاوند ته لګیا وو چې زوی مې دونه غنم وکړه چې لږ په ټوبه کوله او زه خمې وډکې، خمې دي دا ډکې شوې، هغه د سټیل دا خمې چې دا ځامړې دا به ډکې شول، بعد غنم به ترې پاتې شي، اوس دونه غنم چې چېږې ته واچو. بالکل دا ډیره د سوچ خبره ده مرګرو، لکه دومره غنم نشته چې څوک چرګې ته واچي او دومره غنم او وره به دونه پاتې شي چې چرګ وړو به خوړې، خلکو به یو بل له ورکوري. اوس یو ورور له بل نه ورکوي، خپل کار به کوي، وړه ګران دي، څنګه سره هغه خبره هم ختمه شوه که نه؟ لکه هغه پشکرۍ به چې یو بل نه خلکو وړه اخېسته، شکور به و، شکور به ډک و، هغه مشرانو به وایي په ګڼ کې، په ګڼ تېر شو، دا چېتر دی، وایي په ګڼ کې 100 روپۍ نه ایښې، شکور روپۍ او شکور دانې ایښې دي، حقیقت وي، شکور دانې ایښې، شکور روپۍ نه ایښې، روپۍ ته نه شي کولی چې څه کول، هغه غلې ډېرې وي. ما وکړه که خدای پاک وبخښي، ما بلي پلار و، ساک به روشو کول پټي نه او زه مور ته بیا وي، ما بلي مور ته بلي سلال وکړه، یو 2 سره ورسره جوار ور ورکړه چې دا ورسره روټۍ پخه کړي، په خدای به ورشه ما بلي مور ته 2 سره ور ورکړه جوار و چې ورسره روټۍ پخه کړي، د ساګ ورسره او ساګ بیا خپل پټي نه دي. دا زمیندار چې کوم دي لکه دی ټول کال ستونزې کړي وي، دی له اوبه خورې، دی له کلمې شورې، دی له په باران باندې راتلل، د دې خصمانه کول، بل ګوارې راځي مال دی کې خلک سره یي، د هغې ټول نه لکه د دې دغه کول، دی نه ژوندر ویستل، دی نه بله بوټي ازغکي وغیره ویستل، دا صفا کول، بیا دې حد ته چې راورسي دوی اچوي او سره اچوي کلمې شورا، ښه ټکټر ګران شو، غنم ګران شو، زمیندار به څه کوي؟ جی بالکل همدغه خبره ده. غوبل ایوې کولې ټکسر یې نه وې، یوه غوبلو شو، په یوه ځمکه وړې ماده به شوه، پای بیا وکړله په ډالی یا شر و، اوس ټول مزدوري او مزدور هم نشته. جی بالکل همداسې ده. نو حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې د دې زمیندارو د داسې مرسته وکړی شي چې دوی ته لکه ټکټرې د کټینګ دپاره دغه ټکټرې راوتي، دغه ماشینونه راوتي چې دا دوی ته پرووایډ کړي، لکه چې د دوی دغه کې څومره ایز سون ایز پاسبل چې لکه دوی غواړي چې د دوی دا کټایي هم وکړي او دوی نه د خپله غله یوسي کور ته. څنګه چې حکومت لکه دغه جاري کړی دی په مختلف چینلز باندې چې لکه د 9 تاریخه پورې به باران وي او په دې کې مختلف علاقو ته الرټنس هم دي چې لکه سیلاب د راتلو هم خطره ده. نو لکه دا تیاره غله او دا زمینداران چې د دوی ټوله کتنه دې غلې ته وي او دې غلې ته د انتظار کوي، اوړه چې څنګه تاسو ته پته ده څنګه په شمګل کاکا 2.5 روپۍ باندې من دي، نو
او هغه ټیم کې په شلو نو دی به دا څنګه برداشت کوي غریب سړی آیا دا سپین روبې دا سپین ګیري لکه دی خو قطار کې نشي ودرېدی او بیا هغې کې مخ مروت وي لکه دا زما خورۍ دی او دا مې دغه دی چې زه پخپله پوره شم نو بیا به دې خلکو له ورکوم نو حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې د داسې قسمه زمیندارانو د مرستو جی ملګرو تاسو خبرې واورېدې د پشمګل کاکا یقینا چې د تجربې نه ډکې خبرې وې او ډېرې خوندورې خبرې وې او د دغې خبرو نه مونږ ته همدغه تاثر راځي چې مخکې څومره اتفاق او څومره ورورولي وه او یو خبره دا ده چې لکه څنګه هغوی د خپل بچنګۍ باره کې ووایي چې لکه دومره غله به وه پلار به مې چې کرله مونږ له به یې حصه راکړه نو دومره غله به وه چې خمبو کې به نه ځای ده اوس دومره غله نشته چې مونږ یې چرګې ته واچو یقینا او بله یو خبره یې ډېره زیاته قیمتي وکړه چې ډک شکور غله ښه ده خو ډک شکور پیسې ښې نه دي یقینا چې دغه خلک د غلې په قدر و قیمت باندې پوه او دی چونکې زیاتتر زمینداري کړې ده او د زمیندارۍ صله هم دغه وه چې لکه دی به مالامال و هر ټایم به د دی شکور ډک و نن مونږ او تاسو وګورو نو لکه چې یو ټایم روټۍ وي نو دویم ټایم بیا مونږ دویم ټایم روټۍ پسې حیران یو هیله لرم چې لکه دغه خبرې به تاسو نوټ کوئ هم او کوشش به دا کوو چې لکه زمونږ زوړ وخت چې کوم زمونږ د مشرانو وختونه چې کوم ډېر زیات خوندور وو زمونږ د دیوالونه څنګه چې پاخه شو خو لکه دې نه هغه مینې وتښتېدې څنګه چې پشمګل کاکا ووایي چې لکه کچه دیوالونه خو مینې ورکې ډېرې زیاتې وي نو اوس دا دیوالونه پاخه شو دا هر څه پاخه شو پیسه هم ښه ډېره ده خو مینه هم نشته اتفاق هم نشته محبت هم نشته الله دې موږ کې مینه محبت او اتفاق او یووالی راولي مخکې راځئ تاسو سره نور حالات شریک کوم